أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. سورة الجاثية 16 نمبر آیات. په دې 16 نمبر آیات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبري ثابتولو د لپاره دا ذکر کیږي چې پیغمبري نه ویشي نه دي، بلکې دا پیغمبران په بنی اسرائیل کې هم مخکې ډېر پیری راغلي دي او دغه شان آسماني کتابونه بنی اسرائیل کې هم دغه شان نازل شوي دي. دا نوې مضمون نه لري، نوې خبره نه ده. نو الله تعالی فرمایي چې ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، یقینا موږ ورکړو بنی اسرائیل د کتابونه، والحکم او علم د کتاب، والنبوة پیغمبري، ورزقناهم ورکړو من الطيبات پاک سيزونه، وفضلناهم دی ورکړو علی العالمین په نور مخلوقات باندې. بنی اسرائیل خپل زمانہ کې ټول نه بهترین خلق. الله تعالی وآتیناهم ورکړو بینات من الامر، واضح دلائل د احکام یا واضح احکام. لدينا مراد حلال و حرام ولا احکام دي. فما اختلفوا دي بني اسرائيل اختلاف نو کړي الا من بعد ما مگر رسل د هغه نه وکړو جاءهم العلم جو تراغ علم. یعنی بني اسرائيل کې کوم اختلافات او چا پیغمبر به مانو چا به نه مانو، چا بس من کتاب مانو چا به نه مانو، د اختلاف د جهالت په وجه باندې نه وجه داخله پیدل نه، بلکې داخله چې کله علم متراغ به مسله باندې پوه شو اختلاف شروع. اوس دا خبر د علم مرتراغ نو بیا د اختلاف څه پاتې شو، ولې اختلاف کوو؟ نو جواب دا د بغیم بینهم، د وجه د کینو نه په خپل منځونو کې، خپل منځونو کې د بل سره سخت کینې لرلې. هغه کینو خو بنیاد د څه وجه بس یو کس په سم خبره کوله بل د سم خبرې مخالفت کړ او ورچا خپل سوي د پاسکاو. نو دغه کینې او بغضونه دي حتی ورسول چې د پیغمبرانو د آسماني کتابونو دشمنانه کړ. نو دې څنګه کې د بنی اسرائیل چې کوم اختلافات د هغه اسباب ذکر شو، چې د بنی اسرائیل د اختلاف اسباب سو جهالت نو بلکې علم نه بعد اختلاف کړي دي، او دغه اختلاف بنیادی سبب چې کوم دی نو خپل منځونو کې کرکه او نفرتونه او بغاوتونه. نو دا اثر کې نبی عليه السلام ته بیانول چې ستاسو امت کې چې کوم اختلاف دی، چې ستاسو قوم ستاسو پیغمبري نه مانی، ستاسو کتاب نه مانی، نو د دې نور وجوهات نشته. هم دغه خبره ده چې تاسو سره کینه کې عزت کوي. یا د دې زمانه چې کوم اهل کتاب د نبی عليه السلام سره عزت لارو، نو هغه باره کې هم دغه خبره شو چې دوی چې کوم اختلاف کوي تاسو سره، نو بدلایل په بنیاد باندې اختلاف نه لري، بلکې د خلک کینه او د کرکو او نفرتونو نه ډک دي، تاسو سره عزت کوي. او په دې باندې ډېر زیات دلایل شته دي چې د نبی عليه السلام سره دوی چې کوم اختلافات او قریشو، نو زیب دغه اظهار بدی کاو چې را در دې باندې خاندان سره تعلق دی او باندې خاندان ډېر مخکې دی، هغه مالدار دی، په کار د چپاغي کې پیغمبر راغلی وي. کله به ول چې طائف امکه کې کوم تاجران دی هغه پیغمبران شي وي، کله به ول سرداران دی پیغمبران شي وي. دغه شان کې يهوديان او عیسایان مخبل منځونو کې دا باسونه کول چې را پیغمبر خو صحیح دي، علامات یې ټیک دي، آسماني کتابونو سره برابر دي، خو افسوس په دې خبره باندې ده چې زمونږ د قوم او د قبيله سره نه دي. نو کله موږ مونږ نو زمونږ د خاندان په کمزوري کې زمونږ د خاندان کمزوري پکې راځي، په دې وجه باندې موږ نشو مانله. مخکې دغه واقع زمانه تفسیر تر شوی، حالانکه در دوی شیطانی دوکا وجدي پکې ښته شي. زګه د پیغمبر په منلو سره د چا خاندان خکته کیږي نو غنورم پورته کیږي، او د پیغمبر او د آسماني کتاب د مخالفت په وجه باندې د چا حیثیت سیوا کیږي نه، بلکې حیثیت خرابيږي. او دې دغه شان خراب شو، ابو جهل خراب شو، دغه شان نور لوی کافران خراب شو، عبد الله ابن ابي ابن سلول جو د مدني سردار د لړ خراب شو. نو بلې طریقه باندې ترقی ونه شوله، خراب شو. نو بده کې د اختلافات او اسباب ذکر کیږي، او دغه اختلافات د قیامت پورې څومره اختلافات هم دغه وجه ده جهالت سبب نه دی، بلکې د اختلاف چې کوم بنیادی اسباب دي هغه بغاوت کینی دي. او بس دا خبره کول چې دا بل د خیر کار کوي، خو چې د پکې نوم کیږي او زمانه کیږي زبې د خپې وام پرې دم بیره او دغه شی روان. نو الله تعالی وی اختلاف نو کړي بنی اسرائیل
الا من بعد ما مگر رسد حق نه کړو جاءهم العلم جو تراغ علم باغیان د وجد کینې نه کړو بینهم بخبل منځونه کې د اختلاف بنیادی سبب دا کینه شو ان ربک بشکر است یقضی په سلام وو کې بینهم د پمنس یوم القیامت فورز د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون فبارد هغه څه کې چې دوی په اختلاف کوي نو دا تسلی شو نبی عليه السلام لپاره چې د دوی د اختلافاتو او د ګوستاخور ظلمونو پروا مکوه دغه ټول انتقام ته الله تعالی اخلي د فیصله بدل الله تعالی په خپل باندې وکي چې الله تعالی فیصله کوي نو ته به سغم کې بس دغه فیصله پوره چې الله یې وکي الله تعالی ثم جعلناك بیا موږ ته وګرځولي على شریعه من الامر په واضح دین د احکام په واضح دین باندې ته موږ وګرځولي فتبع دغه شریعت تابعداري کوه ولا تتبع اهواء الذين او تابعداري مکه د خواهشات د هغه کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي په شریعت باندې کوم خلک د شریعت نه خبره دي د خبري ماوره کله اسلام او د شریعت مقابله کې تاسو باسونه کې خبري کوي او وسوسه مشورې درکې د سره او قبول نه کې د الله تعالی دین تابعدار وسیګا د صورت په عنوان کې موږ ویلو چې د صورت مرکزی عنوان اتباع د شریعت د شریعت تابعدار او د شریعت په مقابله کې د اچا خبره ممنه حمده 18 نمبر آیت د دې غون صورت عنوان دی بیرته الله تعالی و انهم یقینا دغه کافران لن یغنوا اسکل نشد فکول عن کستانه من الله تربد الله نه شيئا سيسد عذاب کړه دې خلکو دیو مانه لو شریعت دی پرې خو دو داخل سن عذاب یو معمولی سم بیا کمول نشي وان الظالمین قلن ظالمان خلق بعضهم اولیاء بعض دوستان د بعض نور وي چې کوم ځکه ظالمین د بل ظالم مسریانانو تعلقات خوخي په خو کې خلک د سوي د یو کلیغه د بل کلیغه خپیجنی او دغه چلی والله ولي المتقين الله تعالی دوست پرهیزګارانو دی پرهیزګارانو خلکو دوست الله دی او د کافرانو دوست د ظالمانو دوست دی خپل منځونو کې یو بل سره یاراني دوستانی دی یو بل د فار دوستان دي هذا بصائر للناس دا قران بصائر للناس دلائل د فار د خلق وهدن او احکام دي ورحمت او رحمت بصائر هغه دلایل ته ویل کېږي چې په کوم سره الله تعالی په جندره کېږي هدن هغه احکام ته ځین کې هغه احکام مراد چې کوم د حلال او د حرام سره تعلق او رحمت دغه هدایت او د بصائر نتیجه ده چې کله ته قران زده کې او د قران په حلال او په حرام باندې عمل شروع کی دا غي نتیجه سماره بیا رحمت شي نو دغه درې وانه خبر دی بل سره لازم ملزم شولې نو ورحمت او دا قران رحمت یعنی سبب د رحمت دی لقوم یوقنون د قوم د فارج به قران باندې برته یقین کوي شکمن پکې نه